نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت موږ خدام را علم بیان ادم را علم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت ډیر زیات دی موږ بیانول هم نشو او څه غټه واقعیت بیانو کله چې د هجرت شپاش ولا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته هجرت کول الله حکم ته وشول چې عثمان کا پر مدینه منوره ته لاړ دا ګره زموږ عزتمند ډیر زیات د خفقان والا واقعیا ده او ډیر تکلیف والا واقعیا ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه سره مینه محبت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدائش په مکه کې شوی دی سترشو په مکه کې دی یاران دوستان په مکه کې لري خو چون ګل د ذکر دین خبره شروع شولا د خلکو تکلیفونه شروع شول نمره تکلیفونه ورته مې عزت مند ډیره سخت خبره وي چې ته د الله دین خبره کوي ترېر باندې تیږي ورای تر ځامن باندې تیږي ورای خپل وان چې سړی ته نسامه وي چې ځکه پردای کسر باندې حمله کوي نو تر ځامن خو نشته کڅوک مې وਹੀ تر نشته تر مې پښتنه وکي یاران دوستان نشته د مې پښتنه وکي او چې ټول د دشمنان شي خبیا وي څه کوي چې تر زوالم دشمن تر دیم دشمن یار دوستم دشمن مجبور شولو تکلیفونه خډیر تیر کړل او دغه مکه نه وته حکم ته الله او چې مکه نه وسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مکه نه وتلو کومه خبرې مې ده مکه ته مخامخ شولو مکه ته قتل او جاړلې اے مکه کشیر دغه خلکو زنه تنگ کړه ما وی چیرته نه وی زه چیرته نه لره تل نه خپل ګرینه چې کوزي عزت مند سړی ته پته لګوي اوس موږ مشران الله دې موږ علاقې ټوله آبادی کی الله رحم وکي بس خزل مونږ په پښتنو په موږ باندې کیږي هو سم چې مشران یقینو کا ازي په خپل سترګو وسوینم چې مشران لاړ شي خپل علاقو له تیراله او خپل زاړو کورونه ونی چې ویران دي خپل ازاړې علاقې ونی یقینو کا چې جاړي جړاګان وی ورته چې دل نن بچپن تر شوی دی دل د موږ وړکواله تر شوی دی ای سړي ټول یادونه یې سره سړي ژوند کې چې نه لاړ شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجبور کړو په باندې چې وځي نو چې کله وته ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کوړه ورغله ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته ورډه بوله چې څنګه ورډه بوله ډایرکټ ور کولا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پښتنه کې ابو بکر څنګه چې معلومه کې لکه سره د شوی نه ډایرکټ ور کولا وکړلو شپه نه وخت ټایم دی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ جواب کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څورې زونه ماته سه محسوسه ده چې الله پاک ته هجرت حکم کوي چې تلاړ شي هجرت وکړي او ما ذهن کې دا چې تاسو کله هجرت کوو ما وېزان سره بوزو وي تر هغه شپې نه واخله تر وسه پورې زو د شوی نه زه شپې د کېږم نه چې تراشه ته ور لګاوي او زو دوم دا عشق مینا محبت وي زار شپه په انتظار کوم چې تاسو ورته بوزو ډایره کې راوځي بهرحال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هجرت شپه روان شو اسرا کله چې غار ثور ته خيږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل په سر باندې روان دی پنځو په سر باندې روان دی دې بارا چې خپې چاپ نه جوړ نشي ورس طرف سے دشمن را نشي جرا خپل چاپونه ایدوي وندې ته خطلې چې کله ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دا وکړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو خپل په سر باندې روان دی پنځو په سر روان دی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تاسو کې ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم مهرباني وکړه ما په وګو باندې دلته سورشه زه په وګو باندې غره ته خېجو او دا څنګه چې ساتي تا کولو د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ارجو کو یا رسول الله بس کې نه ایندا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل وګو کې نه ول غره ته خېجو دا عشق مینا محبت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ته هر وخت سوال کولو وته سه وکا چې ما څومره نه کیږي عمر رضی الله تعالی عنہ نه کې ماشاءالله یو برب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے باہر پراته آسمان کی ستوري ولدل ستوري ډیر زیات دي بعض ستوري مونږ نه سره پته مرته نشته ستوري نمبر ډیر دي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ستوري دا قتل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نے پښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسمان کې چې تم رستوري وي دمر نیکی وی چاوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي بالکل د عمر رضی الله تعالی عنہ د غستور عمر نیکی وي تم رستوري بشماره دمر بشماره نیکی د عمر رضی الله تعالی عنہ نسه غلې غونته شوا سه خپه غونته شوا چې ما پلار نه مې تر وانه غسته کار دې ما پلار خیال وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پښتنه کوي ته په خپه شو چې تا پلار نه مې وانه غسته وای بالکل یا رسول الله
ما ذهن کې چې ما پلار دمر نه کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي وای تا پلار په غار ثور کې چې کوم شپې ما سره کړې دي یغه ویش په نه کېم د غستورو نه زیات دي. قرباني والا شپې وي د مینې محبت والا شپې وي. او بیا حدیث په کتابونو کې لیکي دا خبره مختصر ده بس بیانوم ټیم پورا شم دي. وکړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غار ثور ته وخته وسره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په سپینه ځای باندې وته ساری خره اول به څومره سروي او ټول سروي ټاپ کړ یو سروي واسه چې هغه ټاپ نشول چې سره ونه هغه کې خپل خپل کې خوره چې کله خپل کې خوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آرام کوي ودای اننا مخد شراسی او ضرری شراسی او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په خپل باندې ټاک لګي او زما عزت مند مینه محبت ته وګوره. موږ تاسو ته شي کو موږ چې په مانځو درې چې موږ الله ته ولاړو الله ته ولاړو هغه ختم یو مچې تیرا شوله مار سره نه گاډ وډوي خالي چې تیرا شي ټاک لګاول خو وروسته خبره چې ټاک ولګي چې خلاص مخه ته زمو بنګيږي نو بیا اشاره شروع کړي وټوله ای په خپل باندې وځي چلو او مچې نه مانګور لاړه وځي چلو ضروري حدیث په کتابونو کې اکثر مانګور ته استعمال شوی دی مانګور وځي چلو او بیا هم چې کوم دی نه ټوب وهلو اڅم نه اسنه چې ټوب وهم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوب خراب نشي خو تکلیف د مرزيات او جستر غو نه اوخ روان شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک باندې هغه اوخ ورته دي هغه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راوي شو پیغمبر علیه السلام د بختنه کې ابوبکر په څه خبره جاړي و یا رسول الله د څه ضروري شی او هغه لخوا باندې ټاکو لګاو ورو چت کړه و یا رسول الله ما ضرورت نشو کولای تاسو مې ورو چت کړی وای. بهر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل خلی مبارک نه لواب راواغستل او په غزخ مې ته پورې الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په غلواب کې دمر برکات یې خو چې غزخ مې فوران د استی سګندونه نام مخکې الله پاک جوړ کړو. نو د صحابه کرامو مینا محبت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خو چې صحابه کرامو د نه ویل چې را په داورز باندې پیغمبر علیه السلام پیدا شوی رسول په داورز باندې مون ورای اعلان ورغنه اعلان دا داورز باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدا شوی ایش مين محبت دا چې موږ په داورز باندې راغونډي او موږ په جمعات کې پروګرام کوو پر غونډې باندې حرج نشته موږ ته پر غونډې خپکی نه راغونډې غار او صدا کې غوا او خوشالېګا خدا غشای فرض ما جوړاوه دا غشای واجب ما جوړاوه دا غشای سنت ما جوړاوه مستحب ما جوړاوه نورې کوي تا په کول باندې نه خپکیږي څوګیم کوي صدقه کوي او دې کی خبره نه نه کوي سبای کوي بل سبای کوي هر کله شي کوي خبره نشته بګي خو فرض نه جوړاوي چې را په داور باندې صدقه خامخاوي کوي چې خامخا ته کوي بګي ګورو دا خامخا فرض ته لګيږي لکه مونږ خامخا کوي دا فرض دی فرض ساده الفاظ کې دا فرض په پښتو کې معنا خامخا بس یا شیخ خامخا کول دا فرض دی نو په اور باندې صدقه کا سو کوي نو خبره پکې نشته موږ نه معنی کوو خو فرض کوي نه چې خامخا وي کوي په دا ورځ باندې یو سړی راغونډيږي نه تونه یې نو خبره نه خو جوړوي فرض نه نه چې خامخا وي کوي کول کړو خبره کوي نه کوم هیڅ ګناه نشته نه سي نفلي غونډه شي سړی جوړي. الله تبارک وتعالى مال او تاسو ټول په خبرو دي عمل کړو توفیق نصیب کوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.